پاکستان تحریک انصاف د 23 نومبر د احتجاج د تیاریانو په سلسله کې د شانګلې په تحصیل فرونکي ریلیز عمران خان ورکرز کنونشن کړی چې پکې د صوبایي وزیرانو په شمول په غټ تعداد کې کارکونانو ګډون کړی. ورکرز کنونشن ته صوبایي وزیر مینا خان افریدي، سهیل خان افریدي، صوبایي یوت جنرال سیکرټري شفقت ایاز خان، ډیډک چیئرمین و ایم پی ای حاجی عبدالمنعم خان، چیئرمین تحصیل بیشام سدید الرحمان، چیئرمین تحصیل الپورۍ وقار خان، ضلعي جنرال سیکرټري انجینیر امتیاز خان، رحمان الله خان، زید الله خان سره نورو لیډرانو وینا کړې. دوی ویلي چې د 23 نومبر احتجاج لپاره تیاریانې په زور شور سره روانې دي. دا موږ فاینل کال ورکړی دی او تر هغې به په ډي چوک کې ناست یو تر څو چې عمران خان د جیل نه رها شوی نه وي. دوی ویلي چې احتجاجي تحریک کې به د خیبر پښتونخوا په شمول د پنجاب، سند، بلوچستان سره د ټول ملک نه د تحریک انصاف کارکنان ځان اسلام آباد ته رارسوي. 23 نومبر به د فیصلې ورځ وي. دا ځل به موږ په یو صورت نه واپس کیږو تر کومې چې باني پی ټی آی نه وي رها شوی. د دې اقتدار کې ناستو ظالمانو جابرانو نه انا یخیږي او نه ظلم کمیږي. مونږه پورم نه خلک یو. عمران خان صاحب زمونږه تربیت پورم نه طور باندې کړی دی. مونږ ته جمهوري اقدار او لارې خولی دي. مونږ ته دا خولی دي چې پورم جدوجہد څنګه کیږي او مونږ همیشه دپاره مونږ که لاهور ته تل تګ دی مونږ ځان رسولی دی باوجود د دې نه چې رکاوټونه وو. که سنجاني ته تګ دی مونږ ځان رسولی دی. که لیاقت باغ ته تګ دی مونږ ځان رسولی دی. که صوابۍ ته تګ دی مونږ ځان رسولی دی. او که په 4 اکتوبر باندې په زرګاو کانټینرې، په سلګاو کانټینرې، خندقونه، شیلنګونه په 50-50 زره او د 12 ضلعو پولیس د هغې نه باوجود مونږ د عمران خان په آواز باندې ډي چوک ته ځان رسولی دی. خو نه باوجود د دې نه چې پوهه دي چې ټول قوم د عمران خان سره ولاړ دی، عمران خان ته انصاف نه ملاویږي. تحریک انصاف ته انصاف نه ملاویږي. ملک رو په ورو ډوبیږي، معیشت رو په ورو ډوبیږي، پاکستان رو په ورو ډوبوي، د آئی ایم ایف په شکنجه کې راولي، کاروبارونه تباه شو، سکولونه د دو د وجې د پالیسیانو د وجې طالب علمان تباه شو، نوجوانان تباه شو، نرسان، ډاکټران، تاجران، حتی چې یو طبقه یې پرې نه ښوده. خو بغض او ظلم یې کمیږي نه. 24 نومبر فاینل کال دی. 24 نومبر فاینل کال دی. مونږ د شپې په 3 بجې چې د پېښور نه راتلو نو تاسو ته پکار دی چې د دې خبرې او د مقصد د شدت پته ولګي چې دا څومره د اهمیت حامل دی. ځوانانو خصوصي تاسو ته وایم انشاءالله تعالی زمونږ جدوجہد، زمونږ کوششونه دا به صرف او صرف د عمران خان دپاره وي. که هغه وي هر څه به ټیک وي، که هغه نه وي نو چې څنګه د 77 سال نه موږ د امریکې او د یهودیانو او د کافرانو غلامان یو، همدغه رنګې به ټول عمر غلامان یو. زمونږ په دې پاکستان په هسټري کې د قائد اعظم نه بعد موږ ته بیا یو لیډر ملاو شوی دی. د دې قدر وکړئ. په 100 کالو کې تاسو ته بیا بل لیډر داسې نه ملاویږي. سترګې تیرې کوي. وګورئ دغه لیډرشپ د ټولو پارټیانو والا وګورئ. ټول غله دي، ډاکوان دي، 2 نمبر دي. صرف او صرف د خپل جیب سوچ کوي، د خپل ځان سوچ کوي، د خپل ذات سوچ کوي، د خپل بینک بیلنس سوچ کوي. نور سوچ د عوامو او د پاکستان سوچ د هغې سره نشته. نو دلته چې موږ نن راغلي یو 24 نومبر د فیصلې ورځ ده. 24 نومبر باندې به د پاکستان تاریخ او تقدیر بدلیږي انشاءالله تعالی. په 24 نومبر باندې چې د خلکو مونږ کومه جذبه، کم جنون، کومه ولوله ګورو نو مونږ ته انشاءالله دغه اندازه ده چې د پاکستان د تاریخ بلکې د دنیا د تاریخ انشاءالله په 24 نومبر باندې به خلک د لیبیا، شام، د مصر، د ترکی، د بنګلادیش انقلاب هیرئ او د پاکستان انقلاب به انشاءالله ټول عمر یادېږي انشاءالله تعالی. پښتانه به راوځي، د شنګلې خلک به راوځي، د سوات، د ملکنډ ډیویژن، د هزارې، د پېښور، د ساوث ریجن پښتانه به راوځي او دغه عمران خان به انشاءالله موږ را آزادوو. د هغې تمه ستاسو نه ده
نو الحمدلله موږ په فرنټ باندې جنګېږو موږ چې موږ رستو زموږ نه یو ورکر مخکې مه ځئ زه تاسو ته الحمدلله ازمیل علم نه ازمئ موږ دلته ګولۍ هم خوړلي دي وهل هم خوړلي دي جیلونه هم خوړلي زموږ ماشومان زما د یو وراره ډاکټر صاحب زوی امتحان و هغه په جیل کې و دا زما مولانا په جیل کې و دا زما نثار په جیل کې و دا زما سدید په جیل کې و دا ورکران چې دا نومونه رانجیر شو دنیا خلق زما په جیل کې و ولې د غلا کړې وه که په غلا وي خو په کار دا ټول خلق د ابا مسلم لیګان په جیل کې وي خو دلته ظالم آزاد دی او مظلوم په جیل کې دی ستاسو ټیم دا نه زه خپل ټیم د مشرانو له خپل ورکوم خو زه ستاسو انتهایي مشکور یم ستاسو راغلو خلکو چې تاسو دومره په شارټ نوټس او دا څلورم ورکر کنونشن دی په زموږ ضلع کې نو زمونږ د عوام ته بیا دا چیلنج ولې ورکړی کېږي بار بار چې تاسو ووټ هم اچولی دی ستاسو ته مونږ سیټونه هم نه درکوو ستاسو مشر به مونږ په جیل کې اچولی زمونږ مشر دا د 2 کالو نه په جیل کې دی که هغه ډیل کولو د نورو بې غیرتو غوندې نو هغه ته یو زر ځلې دا آفر شوی دی خو هغه وایي چې دی څونه کیسونه جوړوي ما څه نه دي کړي زه به پرې بری یم هغه عدالتونه م ورته وشرمېږي چې یاره مونږ سره څه نه میلاویږي دا سړي سره خو څه ثبوت نشته دی بری کوي خو بیا هم دی مونږ نه په زور ایثار کړی دی نړۍ دا جرګه چې کومه ده دا د خان صاحب د فاینل کال په حوالې سره ده دینه مخکې مونږ تللیو صوابۍ ته تللیو اسلام آباد ته تللیو لاهور ته تللیو د شانګلې هر فرد را سره تللی دی شانګلې هر مشر را سره تللی دی شانګلې هر ځوان را سره تللی دی خو دا اوس مونږ به چې وي انقلاب راولو همدغه موقع ده په دې موقع به انشاءالله مونږ انقلاب راولو او مونږ به خپل خان ازادو که خیر انشاءالله تعالی چې دا د حقیقي ازادۍ جنگ کم چې عمران خان صاحب شروع کړی دی دا هغه د ذات دپاره نه کوي او که اوس هم غواړي د جیل نه وتی شي خو بیا به ستاسو سترګې او ستاسو سر ټیټي نو هغه نه ستاسو سر ټیټی او نه ستاسو سترګې ټیټی هغه به انشاءالله تعالی ازادیږي به ځکه چې په هغه چې کوم مقدمات دي هغه 2 نمبر مقدمات دي او هغې کې ټول بوګس مقدمات دي او دې خلکو هغه د ولې را ایثار کړی دی د عمران خان صاحب ګناه څه دی د پروګرام په آخر کې ایم پی ای وډي ډک چیرمن حاجي عبدالمنعم خان د راغلي میلمنو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو شکریه ادا کړه او زیاته کړه چې د 23 نومبر د احتجاج لپاره تیار یو د شانګلې نه به په غټ تعداد کې کارکنان ځان اسلام آباد ته رسوي د کیمرامین خالد صفدر سره سهیل خان پاک نیوز پورن شانګله